پنشي د زړه سره خو نشوي. دا څه بدتمیزي ده؟ دا بدتمیزي نه، بدمعشي ده بدمعشي. ټیکس راکړه ټیکس. شرم دله نه درځي چې د جینکو نه ټیکس غواړې؟ تاسو چې لپټې کوزې کړې او پرسونه مو واخیسته او په دې بازار کې لکه د خاروګانو ګرځې، نو ټیکس خو راکوئ که نه؟ اوس خو یې لپټه په سر شوه که نه؟ اوس ورله لکه د خور سلامي ورکه ورکه. نه به د خانه نه چې ډزو نه کړي، چې بیا د پاره پردی تور سرې د خپلې خور مور نه کم ونه ګڼې. تاسو هم لږ د پردې خیال ساتئ. د کوره چې روځئ نو څه پړونه یې بورکه په سره وئ. ښځې چې په دې دومره مال حال کې ته خفه ناست دی، نو معلومیږي داسې چې ستا په قسمت کې خوشحالي نشته. په داسې کور کې به څوک څه خوشحاله شي چې په لنډر کې د ظلم سیخونه لګېدلي دي، چې دیوالونه د بدماشۍ په اوږو ولاړ دي، هر یو لوښی پکې حرام دی حرام. چپ چپ چپ. دا د صحابه دور نه دی چې په خپله به وږي او په ګاونډیانو به روټۍ خوړه. څنګه به چې صدیق صاحب خپلې کپړې د غنیمت په مال کې او په خپله به یې د ټاټ نه لنګ والی، څنګه به چې عثمان غني صاحب خپله خزانه د الله لارې ته کلا وساتله، څنګه به چې علي بل خوړله او په خپله به یې روژنې، څنګه به چې عمر تر څو به چې د بل خوشحالي نه ولیدلې تر هغه پورې به کور ته نه راتلو. خو دا شعر ناپرسان دی، دلته قدم په قدم د ظلم بازار دی، دلته به چانه خیرات نه غواړي، خپل حق پتی په زور اخلي په زور. خو ستاسې حق دی، ته خو په زور زیات دی او په ظلم د خلکو نه ارسالې په ظلم. دا ظلم دی؟ د دې ملک هر سرمایه‌دار د حکومت نه په کروڑو روپو قرض اخلي او دی نه واپس کوي، او غریب سړی که بل داخل نه کړي نو د هغه نه میټر کټ شي. دا ظلم نه دی؟ د ټوډي مالک دی په نشه کې ګاډی چلوي، هغه خیر دی، او یو غریب سړی که په ټیکسي کې سورلی کښېني نو او پرچه شي، دا ظلم دی. یو سرمایه‌دار د خپله فیکټري د سړک په منځ کې جوړه کړي، هغه خیر دی، خو یو غریب سړي که د انګورو ریړه په فوټپاتو لګوله نو هغه ظلم دی. دا وزیران دی د دنیا ماډل 5 سټار هوټلونو ته راولي، هغه خیر دی، خو یو غریب سړی که په صورت کې یو مجلسیان راوغواړي نو هغه ظلم دی. ځکه ما دا قسم خوړلی، کم خلک چې حکومت ته ټیکس نه ورکوي هغې نه به یې زه به یې په زور اخلم. خو ته اخله که نه، هغه ماشوم له ماشین په ګوتو کې ولې ورکې چې قلم نشي اوچتولی؟ ځکه چې دا دنیا د قلم نه د وسلې نه یریږي، د وسلې نه. څوک یې ته؟ قلم. څه غواړې؟ قلم. او د اتوار په شپه باندې زه د سراج مېلمه کېږم. ولې نه بچی؟ زما خو په خپله دا خوښه ده چې ستا ورځ د ګولو په ډزار کې او شپه د ګونګروګانو په شرنګار کې تېرېږي. خبر اول د دې ځای درې
پسرو زور بدر معلوم شي نن تاته د وړو نور دې په پیسو ګډای مونږ باندې پسرو زور بدر معلوم شي نن تاته د وړو او جیله تاته د وړو شیرخان شرابي بوس پردي ماشومان په شراب راړي ورشه هغه ماشوم ته اصل ته بوزه او په سکول کې داخل کا ورشه عجیبه خبره ده چې خپل زوی د ماشین په لاس کې ورکو او پردیس زوی د په سکول کې داخل کو هغه ځکه چې زما زوی زما سرمایه ده او هغه پردی سرمایه ده د دې امانت
او تا ته خو پته ده چې زه په امانت کې خیانت نه کوم. شکر دې چې دونه احساس خو تا کې شته که نه. احساس ځکه کومه ښځې چې شریفانان به مې بدماش دوی ته سلامونه کوي او بدماشان به مې شریف دوی ته سلامونه کوي. خو تا خو وایي چې غریب سړی ډوز چا په یاد کې نه وي. شریف سړي ته چې کله د قانون وردي واچي هغه بیا د قانون بدماش او د قانون بدماش ته بیا لوی لوی بدماشان سلامونه کوي. د ښکلو سینګه کېږي مال چل ناراضي څوک په چا سینګه مینېږي مال چل ناراضي. دا خیال محمد صاحب ته اوس په زندورو شوې چې په وخت یې بوځو. بے غیرتو د جنیل اصلی صحیح راشی دال اصلی صحیح چې پته مو لګي. بس مننګیا نور مې ونه وخی زما د بدماشۍ نه توبه. بیا د نن نه پس چې زما مخې ته راځې دا لوپټه به په سرې په سر که دا لوپټه د هغه جینۍ نه معافي وغواړه. ما معاف که خورې او ورک شه دلته نه. غم مه کوه دا چې نن نه پس راځي تا ته به خور وي. راځه چې نو بیا راته رښتیا رښتیا وایه زه په دې وردی کې تا ته څنګه ښکارم؟
ما ته خو زما د زړګي سخت ښکارې او د نورو نه خبر نه یم. رښتیا؟ بالکل رښتیا، ولې چې مین دروغ نه وایي. माची गुलवरीन कड़ी गुलाले पमा मई नकड़ी माची गुलवरीन कड़ी गुलाले पमा मई नकड़ी खुदाया 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 या वक्त कुली शांत ने पमा मई नकड़ी माची गुलवरीन कड़ी गुलाले पमा मई नकड़ी खुदाया 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 या वक्त कुली शांत ने पमा मई नकड़ी खुदाया या वक्त कुली शांत ने पमा मई नकड़ी पुरुषुंडु ची गजल यमा टपयमा सदर बांधी मडयमा जन्म दिस पर लेकरमा अश्ना वगमा वगमयमा सनगमा नगमयमा सनगमा नगमयमा दासियो द हुसन खापिरे पमा में नकड़ी खुदाया 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 या वक्त कुली शान जिने पमा में नकड़ी खुदाया या वक्त कुली शान जिने पमा में नकड़ी शर्म हया हुमलरी हुमची यारा न कवि शर्म हया हुमलरी हुमची यारा न कवि नो माचिली वने क्रीली वने पमा मैं नकड़ी खुदाया 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 या वक्त कुली शान जिने पमा मैं नकड़ी खुदाया या वक्त कुली शान जिने पमा मैं नकड़ी शाहजादे पमा मैं नकड़ी खुदाया 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 या वक्त कुली शान जिने पमा मैं नकड़ी खुदाया या वक्त कुली शान जिने पमा मैं नकड़ी दुनिया दा हर यो गम न पे परवाह क्रमा सबदे अश्ना क्रमा दा कसम दास्ता सर जाना न दा वफा क्रमा लोस दर सर दा क्रमा माची गुलवरीन की गुलाले पमा मैं नकड़ी खुदाया 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 या वक्त कुली शान जिने पमा मैं नकड़ी खुदाया या वक्त कुली शान जिने पमा मैं नकड़ी पुरुषुंडु ची गजल यमा टपयमा सदर बांधी मडयमा जन्म दिस पर
جان بازه بچې نن مې په داسې اس باندې شرط لګولی دی بابا چې یا خو به رنګ شم او یا بدله دا اس بدرنګ کړم په مړو وسونو باندې شرط لګول حرام دي جان بازه هسې پې ځان مه شرموه زه ستا زوی یم بابا په هغه اسونو باندې شرطونه نه لګوم چې ګټه یې په نصیب کېږي بیا به ستا د نصیب ګټه زم ګورم زه چې ځو خدای شو مې دی ملنګیا ګینې زه خو به ځای ته درتلم خدمت وایا خدمت دا دی چې د هغه بازار نه به نن نه پس ټیکس ته نه زه راغونډوم زه ټیکس د هغه بدماش حق دی چې د چا په مټو کې زور وي نو بیا به درته زور زه ښیم ځان دواړه قانون ته حواله کوي جرم پسې منډې مه وهه بچی ولې چې جرم د انسان پیدایش سره شروع کېږي او د انسان په فنا کېدو به ختمېږي د جرم وکالت راته مه کوه بابا دا توره وردي خو تا ماته دې دپاره اچولې ده چې زه جرم ختم کړم جرم ختم شي انسپکټر صاحب نو ستاسو د تاڼو نه به مدرسې جوړې شي او تاسو له بیا تنخوا څوک درکوي مونږ د خدای د لوږې مړه کې خو چې ستاسو غونده کې مجرمان ختم شي بیا ګوړه ګوړه وایه چې خوله دې خوږېږي کاش چې ته زما سکر ور وې نو ما به درته ویلې وې دا مې د تواب نوم دی او بیا به پکې د چا خاطر نه وي خوښېږم بچی د قانون او د مجرم خو داسې رشته یي لکه خواښ یا وینګور خواښ یې که ډېر هم ښه شي خو بیا هم د وینګور بد وایي وسړیا خلک چې کور ته راشي نو ښې خبرې کوي او تاسو بغیر د بدماشۍ نه بل څه کار نشته دا ښځې د خوشحالۍ خبرې علي خادیانو کره کېږي ولې چې د علي خادیان پردو ودونو ته ډېر خوشحالي وي د بدماش په کور کې خو خبره د ګولۍ نه شروع کېږي او د بل په مرګ ختمېږي د بدماشۍ د دنیا نه رابهر شي او ګوره چې شرافت دنیا څومره ښایسته ده دا د بازیګرو وخت نه دی بچې چې ته به چاله په بازیګرو کې شکست ورکړي زه خو وایم په خیر کې وه چې دا دنیا روزګاره کړي پرېږده مې ځم نه بابا په هغه رنګ کې به له شکست ورکوم په کوم رنګ کې ما نه شکست راکړی دی بابا ژوندی خو د لمام نه پرېښودو بچې خو قسمت یې په دې باندې خو چې په منځ کې سپېکټر رالو انسپکټر په بیه واده بابا چې د قانون ویره دې ختمه شي نور به ورسره بیا زه خپله عمل وکړم خپل ملنګیا ته او دلته څنګه چې خلک د روټۍ نه پس کاوس کي داسې ملنګې د جرم نه پس د ډمې دیدن کوي اخر درکمه د دیدن په اوبو باندې د ژوند تنده ماتې ما سره واده وکړه او خپل ژوند بدل کا د شاملات په کاغذونو باندې تر اوسه پورې ملنګي ګوته نه ده لګولې نو هغه ډمې سره به واده څوکي چې د یارانو تعداد یې زیات وي
दमे न दुमरा नफरत मकवा दमे और बदमाश की अड़ू इस फर्क निश्ता या तो गोलो डजा और या तो गुंगुगान श्रृंगार दरो बिल्कुल दरो द गोलो पर डजार द पुख्तो मीनार जोड़ेगी और द गुंगरू पर श्रृंगार बांधे खलक तुकानी तुकी द बदमाश पगाड़ा हम से द फहर हार नी बदमाश हम द जमाने द पारा यो नासूर दे पचा बांधे चे टोला माशरा नालत वई जिस्ता मान दुमरा नफरत ते दल तराजे सलाम ताला रासलो के से जन्नत होने दे कुल खुदीर दी से क़यामत होने दे तना बला बला सही बला बच्चे दागे मिसाल को सालानी कोंतर दे चरता पछाड़ वाले बगर सोकी तो इंतकाम दखपल प्लार इंतकाम ता प्लार वजले चाहे बादर खान ओ बादर खान जमा प्लार वजले दे और जमा द प्लार गुना सिर्फ तुम रवा चिदा बादर खान खिलाफ बादर की गवाही वर करे वा और चिकल बादर खान द जेल
سړور کتور سترګې د میرات شاه شپو کنن پاتشا شپو کنن پاتشا ستاسو خیارو دلبریا چې ستا په ګواه به زه پانسي شم او ته به ژوندی ګرځې تا ته جوړتا پته نشته چې بدماش طاقت سره سره ظلم لري هغه زر چې په د اسمبلی وزیران اخیستی شو په بیه باندې زه خو مړ نه شوم خو ته به مرې هم دغسې زما پلار زما د سترګو د وړاندې مړ شو او دا هغه څوکونه چې د هغه بدل یې اخیستی دی ولې چې زه ورکوټ یم او اوس مې په دې مټو کې دومره زور شته چې د خپل پلار بدل پرې اخیستی شم بیا ته فکر مه کوه زه تا سره یم او چې کله موقع ملاویږي نو زه به تا ته ویم یا ته پوه شه او دشمن دې پوه شه راځه انسپکټره چې نن جرم او قانون خپلو کې یو سودا وکړو نه ولې چې د قانون او د مجرم د منګک او د پیشو ده نو سودا به څه وشي بیوقوف مه جوړېږه انسپکټره د قانون دا تنخوا به دی د یو میاشتې خرچم نی او زمونږ په پیسو باندې به بنګلې جوړې کې بنګلې ابراهیم علیه السلام خو نو نمرود په دوزخ کې غورځېدلی و خو د هغه بت پرستي نه وه منلې زه به په تنبو کې اوسېږم خو ستاسو دا بنګلې به خوښې نه کړم انسپکټره نه مېرمانه نه پرېږده چې سوچ پې وکړي خو ته م ووره انسپکټره چې کم کار په رضا ونه شي بیا موږ په زور کوو په زور د زور پته خو به د تاله ولګي چې کله د قانون دا تور بنګړي په لاسو کې واچو بنګړي مام نه دی اچولی بادر خانه په پټه باندې گزار کول زه خپله بزدلي ګڼم لار دې راله وژلی دی او بدل به یې نه اخلم زما په یختو کې سپینو لګېدل بچوړیا تر اوسه دې رانه بدل وانغستو نو د دې نه پس به یې رانه څه اخلې قسمت دې خو چې په ګوتو باندې نه راتلې کنې پخوا به مې لکه د نسوارو خولې ته اچولی وې زمونږ په ځای کې زمونږ بېعزتي مه کو په هدیره کې هسې ځای نشته همدلته به دله قبر جوړ کړم او ما دله د قبر سره سره هغه سپین سلیټ هم تیار کړی دی او دا مې پرې غټ غټ لیکلي دي چې د باچا خان انتقام څومره خطرناک وي کور ته راغلي مېلمله خلک دومره مهلت ورکوي چې د کور د درشل نه دې 2 میله لرې لاړ شي زه باچا خانه ورځه او چې کور ته ورسې نو د خپل سر صدقه به دې ورکړي ولې چې زمونږ ګولی د چا دومره انتظار نه کوي زه ورځه زم خو زم په دومره یاد ساتئ پرېږدم به مو نه دا دې څوک بابا ولې دې رانه دا دشمن خلاص دشمن به د کور په خوا کې نه د هدیرې په خوا کې وژنې چې قبر ته فاصله کموي
دې بازار خلکو ټول واورئ د نن نه پس په ټیکس مال راکوئ ولې چې دې علاقې بدماش سیم سو ملنګیانه سلام علیکم حضرت سلام منال په مخه مې او زه ته دلته ولې راغلې دې دپاره زما په سر باندې د عزت چادر واچوه او ما سره واده وکړه زما ورڅخه ختمه ده او ټیک ده خو زما زړه نه مني چې زه تا پرېږدم زمونږ له دنیا ته نه پزان په جهانیو ملنګي بمنه ملنګي بمنه مونږ ملنګانو نه پسودي نه پزیانیو زمونږ له دنیا ته نه پزان په جهانیو ملنګي بمنه ملنګي بمنه ملنګي بمنه ملنګي بمنه فخر من پخپل سادګۍ کوو مونږ د غریب سړي یارانیو ملنګي بمنه ملنګي بمنه مونږ ملنګانو نه پسودیو نه پزیانیو زمونږ له دنیا ته نه پزان په جهانیو ملنګي بمنه ملنګي بمنه ملنګي بمنه ملنګي بمنه Vaya, son de palma y en salga y caracas.
مونږ د بدمعشانو پروانه لرو مونږ د بدمعشانو پروانه لرو مونږ د مسکینانو غلامان یو مونږ د مسکینانو غلامان یو ملنګي به منې ملنګي به منې ملنګي به منې ملنګي به منې مونږ د ملنګانو نه په سود یو نه په زیان یو مونږ د ملنګانو نه په سود یو نه په زیان یو زمونږ د دنیا د نه په ځان په جهان یو زمونږ د دنیا د نه په ځان په جهان ملنګي به منې ملنګي به منې ملنګي به منې ملنګي به منې څوک چې دشمني کړي دشمني کوو څوک چې دشمني کړي دشمني کوو مونږ د یارانو نه قربان یو مونږ د یارانو نه قربان ملنګي به منې ملنګي به منې ملنګي به منې ملنګي به منې مونږ ملنګان یو نه په سود یو نه په زیان یو مونږ ملنګان یو نه په سود یو نه په زیان یو زمونږ د دنیا د نه په ځان په جهان یو زمونږ د دنیا د نه په ځان په جهان ملنګي به منې ملنګي به منې ملنګي به منې ملنګي به منې زه درېږم ملنګیا په یو ساه کې راته وایه چې دا چې مې څوک ده دا نیازبینه ده بابا نیازبینه به دا د خپل مور او پلار دپاره دا سره څه رشته ده زه دې سره واده کول غواړم ملنګیا زه څه پولیس والا نه یم چې د دې په جیب کې مې شناختي کارت ګورم صفا صفا هر وایه چې دا چې مې څوک ده د چا لور ده د پلار خو دې ته هم پته نشته بابا دا خو د تماشبینو په اوږو لویه شوې ده چپ 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 چې بله خبره ونه کړي کله چې یو بدماش ته یې ډمې په اوږه سر کېږي نو بیا هغه د دنیا بدماش نه د ډمې دلال وایي دلال خو دې ډمتوب پرېښی دی بابا او دا نور ژوند په شرافت کې تېرول غواړي څنګه چې کب د اوږو نه بار نه پاتې کېږي همکسې ډمه د ډمتوب نه منې کېږي دا چې نه هم په دې وخت دې کوره بار وباسه بابا ما دې سره د واده لوس کړی دی هېڅ پروا نشته دی به هم چا سره ډېر لوزونه کړي نه بابا زما په وجه چې څوک ګناه پرېږدي نو زه هغه ثواب هېڅکله هم نه پرېږدم نو بیا ته دا کور پرېږده بیا ما ته منظوره ده بابا ما ته منظوره ده راځه نیازبینې چې ځو خدای ته وګوره بهادر خانه زما زوی زمانه مه جدا کوه ستا د زوی په وجه زما په لمن باندې داغ لګي پرېږده چې ځې دا څه کې ښځو
پام کوه زما په ځي باندې به د بزدلۍ دمونه نه اچې دا د بزدلۍ دم نه دی زوی مې د نظره شوی نظر ماته مې ولګول باسه دې باسه استاد ته زه ښیم چې په بدماش ځي باندې خلک دم څنګه اچوي ما دم کو خدای کرم کو یو مې مړ کو د بل غم کو پاسه پاسه ځان تیار کا په دشمن گزار د بم کو دا لا څنګه د مبادر خانه د بدماشۍ په مزار کې چې چرم دم اچولې کېږي داسې اچولې کېږي
کې کمزور شو بادر خانه خو د بدماشۍ د چت نه راکوز نشلې بادر خان چې د بادرۍ په کومه دنیا کې عمر تیر کړی په هغه دنیا کې به ځوانانو مشینونه په اوږو ایښه ستا په شان برګ رومالونه نه او پاتې شوه د هډوکو خبره نو په دې هډوکو کې اوس هم دومره زور شته چې ستا هډوکي پې چپ چوم کولی شي زاړه زاړه په مستۍ راغلل زاړه قبرونه ورانوي غواړي ودونه هغه ځواني د خاورې ریشي چې د کتاب په ځای رباب ته تېره شي نه ځه خوش قسمتې تورې وردی د سپین کفن نه بچ کې ستا هم قسمت ښه دی کني نن مې تم د قبر میلمه کولې څوک یې ته زه د هغه هلک رور یم چاته چې تا لوپټه په سر کړې وه هغه خو ما په خپل لاسونو مړ کړو په خپل لاسونو اوس تا پسې راغلی یم تا پسې نه یې دې ځان سره راوستی دی نه یې خو مې نه یې راغوښتی خو ملا ته مې سوال جواب کړی دی چې ستا د مرګ اعلان وکړي اعلان چې زه وغواړم نو دلته نه رانه ژوندی هم نشي تللی خو افسوس چې پښتون په خپل میلمه باندې خپلې حجره کې ډز نه کوي سزا خو به دله ضرور در کوم ستا ورور ته مې لوپټه په سر کړې وه او ته به اوس د دې خپل څادر نه لنګ وې لنګ ملنګیا هوه لنګ ای خدای دې پیښو بنیاد وباسه مشینه چې تا کې نن کالتوس نوی ختم شوی که نه نن به ما دا لنګ نه والې دی دې کور و سارا ورانه که په شرمونو دې وشرمولو ملنګیا لنګ خو دې را باندې ووالو سم په خدای چې زه به هم درته جانګې اچوم جانګې
ځان خپه کباب په موړ کا چې په مړه ګېټه مړ شي ولې چې په زړه دې ارمان نه وي ارمان دا خو به اوس پته ولګي بس که د خدای مسلمانه جنګي خو دې نه دی راوړی خو بډې به در باندې وم ځه ورک شه چې بیا دې دلته ونه ګورم اندامه مړه اودس دې ټینګ ساته وروسته به مانځلی ځي بیا بیا چې اودس مې نشته خان نمبانه چې نوم دې په کندو کې نه دیږي خو کله یې ته جنګي اچولي او کله یې ته لنګ وړي څه ته وایي د دوزخ لوګي وایه زما دې خدای بیخ وباسي چې په دې ډرامه کې ما کار کړي وایي ته غوټۍ را باندې یې روکړی نو کله راته روه جنګي اچوي او کله راته لنګ اچوي څوک یار مجبوري ده که نه پیسه ګټو که نه بړه خدای خو بیخ دنیا ته داسې پیسو وباسه چې ته دونه به بېګارهتوب ګټې او والله یار دشمنۍ کې همت ولیدله بابا چا چې په دشمنۍ کې همت درلودلی دی هغه سر خوړلی دی دشمنۍ نیم ورخطا کړی بچې نو بیا راځه نن مې د یار پارټي ده ښه بنګړې دي پکې غم به دې غلط شي پد خوشاله دا او د مسته دا شپد خوشاله دا او د مسته دا وزه په جما میدان تا بنگلا واچوي پاسه ملګرو پک وایلا سونا پاسه ملګرو پک وایلا سونا وزه په جما میدان تا بنگلا واچوي شپد سیاله دا او د مسته دا نشپد سیاله دا او د مسته دا وزه په جما میدان تا بنگلا واچوي
شپه د خدای ده او د مستۍ ده دا شپه د خدای ده او د مستۍ ده وزئ په جمع میدان ته بنګړه واچوئ بنګړه واچوئ लड़कड़े गमूना खंदे गई मस्ती गई पासे नलवाड़ा तावे गई गाड़ी गई लड़कड़े गमूना खंदे गई मस्ती गई पासे नलवाड़ा तावे गई गाड़ी गई शपद वदाने दा ओ द मस्ते दा शपद वदाने दा ओ द मस्ते दा उसे जमा मैदान ता बंगला वाचवे बंगला वाचवे वाकी डम डमई खबरदार देखो د दुश्मन د गोले न बचो बहादुर खाना वो खुदे खबर چې د قانون د پانسې نه بسنګ بچ کیږي خوځه د قانون د پانسې په پړي کې دومره زور نشته چې زما د زوی سلمات کی داستا سوچ ته سړیا سبا چې د عدالت فیصله وشي نو په خپل برته پته ولګي هر څه چې کیږي بچي خو زه د خپل زوی مرګ نشم لیدې زما زوی بچکا ملنګي 302 کړی دا خبر چکول زما د وس نه بار دی خو زما د وس نه بار نه دی زه به د خپل زوی بچکولو لپاره د دولت خزانه کولو خپل زوی به د مرګ نه بچ کړم خو ستا رشوت د جج عابد خان په عدالت کې کار نه کوي بابا ولې چې جج عابد خان ډېر ایماندار سړی دی جج صاحب زما د شناخت نه مخکې زما د درخواست مضمون وره جج صاحب سبا له ستا په عدالت کې زما د زوی پیشي ده او که د هغه په مرګ دې د خپل قلم څوکه ماته کړه نو بیا دومره یاد ساته چې زما په عدالت کې به ستا سزا مرګ وي مرګ ته ما نه دمکي راکول غواړې ځکه چې بیا د قیامت په ورځ د خدای په مخامخ ما د ګریوان نه نیسي چې تا را سره زیاتی کړه دې دپاره دې له مخکې نه پوهېږم چې سبانۍ فیصله به د ملنګي په حق کې کوي اوس یې خوند وکړو اوس خو د بهادر خان د کور د بربادۍ ورځې رالي یو زوی بولا قانون پانسیږي او بل زوی ته بولا زه تیزندی شوم زه څومره د افسوس خبره ده او څنګه په فخر یې کې ملنګي ډز په موږ وکړو او پانسي به ولا قانون ورکوي قانون شرم پکار دی موږ له پلاره شرم او دشمنۍ کې به جذباتو کېږئ نه او دشمنۍ کې به لکه د تاش ټپتو لوبې کوئ نو هله به د دشمنۍ دا وګټئ بیا دا خو ډېره ښه خبره ده چې د بادري یو لاس قانون کټ کړي بل به یې مونږ کټ کړو دوا کوئ چې په ملنګي باندې په عدالت کې د 500 سزا وخیږي آرډر 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 د وکیلانو د بحث نه پس او د گواهانو د گواهۍ نه پس دا عدالت په دې نتیجه ورسېدو چې ملنګي قاتل دی
لہذا دا عدالت ملنګي له د 500 سزا ورکړي.
का समदस्ती मलंगा चिदम पुदम ये उचकवना मदरला चरसी लश्कर गारा ओडी दिना व चरसी मलंगा खचरदा सगळी जोड का समदस्ती मलंगा चिदम पुदम ये उचकवना ودرېږه بابا هسې نه چې د زوی مینه دې به داسې جرم کولو مجبوره کړي چې د هغه نه مخکې قانون ستا مریا کې پړې واچوي نن به راته د قانون وکالت نه کوې ولې چې زوی زما مري ستا د قانون نه او که چېرې نن راته ته دیوال جوړ شوې نو کېدی شي چې زه د دواړو زامنو نه لاس وینځم ولې پیدا کولم چې مجبور دي پیدا کولم نو بیا به دې زه مور نه جوړولم इंस्पेक्टर साहब नन दी पस्तरगो की द कानून रोप नखकारी समा पख्याल जरूर द जुन खैरात वक्तो लरागले कना خان خنن ستاسونه د خپل رور د جون خیرات وختو لراغله خلیشا خیرات کې تعالی موږ ستا مرګ در کولې شو او ضرور جون نه کوم کافر په خپل جون خوشاله دی سما جون سما ضرور د سر صدقه کې خانانو
خو زما د ورور ژوند بچ کې تاسو ته سوال کوم تاسو ته منت کوم زما ورور ژوند بچ کې ولې ستا هغه ورور موږ له د وریجو دیګ رالېږلی و چې هغه معاف کړو زمونږ کسان یې وژلي دي کسان په کار خو دا ده چې ته هم ژوندی نه پرېښودی خو افسوس چې ستا په اوږو باندې د قانون پیتې لګېدلې دي بیا داسې وګڼه چې نن قانون د ورور مینې په دې مجبوره کو چې ستاسو غېږ له رالې تا ته به موږ خپل مړی معاف کړو خو ته به موږ سره یو سودا کې څه سودا چې وردي به یې د قانونه چولي او کار به زمونږ کې زمونږ سوچ مه کوه انسپکټره سودا دومره ګرانه نه ده او بیا تا ته خو پته ده چې زمونږ مثال د هغه ګړګړسانو دی چې هر وخت په مردارو پسې ګرځو نو بیا راځه انسپکټره نور بلې زه دننه دا ستا هغه مجرم دی د ده له لاسه ستا زوی د پانسۍ کوټې ته رسېدلی دی اوس ته فیصله وکړه چې ده له څه سزا ورکړې سزا خو به زه دله ورکوم خو چې اول ته دا تپوس وکړم چې ته زما زوی د پانسۍ کوټې ته رسولی څنګه دی ځکه چې ستا زوی مجرم و قتل یې کړی زما زوی څه ستا پلار نه و وژلی چې تا ته د قلم په زور بدل واغستو د پاکستان بچې بچې زما زوی دی ولې چې زه یو ایمانداره جج یم او که ماته په عدالت کې زما زوی هم د یو مجرم په حیثیت کې ودرېدو د هغه انجام به هم دا وي کوم چې ستا د زوی و او کله چې جج د خپل ایمان سودا وکړي نو دا پاکستان خو به بیا د مجرمانو نه ډک شي بیا زه ګورم چې ستا حکومت ستا جنازې ته د څو توپو سلامي ورکوي دومره راته ووایه ملنګیا چې ته آزاد څنګه شوې خدای نه وژني بابا نو انسان به څو وژني دروغ بلکل دروغ د پانسۍ د کوټې نه مجرمه له روځې چې دشمن ورته خپل مړي معاف کړي تا ته مړي خو معاف شو خو ستا دپاره دشمن ته مینه ستا دې مور کړی دی د دې نه باوجود چې دا معامل کړی وه دې خو خپل ضد پوره کو خو اوس یې زه نه پرېږدم زما د جرم الزام زما په مور مه لګوه بابا د دشمن مینت زما مور نه ما کړی ما واه نن دې د بادر خان د بدماشۍ شال ته د بېننګۍ هغه ور ورته کو چې لوګی بچي بچي ولیده خو ستا پې څه ټوله ګناه زما ده چې ما ستا بې غیرته وینې لا د غیرت رنګ ورکو که ما ته دا پته وی چې ستا په رګونو کې د یو بېننګه پلار وینه ده نو ما به ته چلیم په بچي نه وی اخیستی نه بابا زما نوم له به د بېننګۍ نوم نه ورکې او نه به زما پلار ته کنسل کې ولې چې تاسو زما ژوند بد کړی دی تاسو زما تربیت د دې زوی نه هم ښه کړی دی نو بیا زه دومره ناکارامه کله کېدی شم
چې ستاسو زوی به د مرګ په خولې کې واچو ما به چې سم کړي دي که نه نو ستاسو او د دې مور د زړه لپاره مې کړي دي خو د نن نه پس زه به دې کور کې نشم پاتې کېدی ولې چې دا کور د بدماشانو او د مجرمانو کور دی. چپ چې بله خبره ونه کې چې څه ما ته وایه احسان دې په ما دی. دې وخت زما پلار ولاړ دی او زه د پلار بېعزتي نشم برداشت کولی. او که نه دواړه د یو باغ مالیان تا ته جوړې دا پته نشته تا صرف څنګه پرې کړې ده او پلار دې ورسره ښه خدمت کړی دی. جج عبید خان یې وژلی دی. اوس ته ووایه مورې چې ستا د زړه دپاره زه کم د پانسۍ نه بچ کړم چې زوی دې بچ کوم نو خاوند دې جیل ته ځي او چې خاوند دې بچ کوم نو زوی دې جیل ته ځي. د مور اوږې د ډېرې سړې دي زویا د خپلو احسانونو بوج دې د مور په اوږو مه ږده او نه د بدماش نه دا تمه وکړې چې به ستا قانون ته سلا نه شي. بس ډېرې خبرې مې ستا واورېدې اوس مې زه ویم او ته به اورې. دې کور نه کنډر جوړولو والا دی په دې کور کې امن ته راوستی دی تا د دې دنیا نه علاوه بله دنیا نشته هلته به څه کې ته خو تا د بدماشۍ کرم سیم نه چلی هلته د نه خدای تپوس وکړو چې تا خپل اولاد ته څه سبق ورکړو اخر څه به ویې ورته تو ظالمه اولاد خو خدای پاک ورکړی دې دپاره دی چې د مرګ نه پس ورپسې دوا وکړي دوا خو تا خپله د دعا دروازه په عذاب بنده کړې ده په عذاب. ته خو نه ښه خاوند عبادت خانه او نه ښه پلارې نه ښه انسانې او نه ښه مسلمانې. تا به خدای نه بخي بادر خانه نه بخي. وګوره بادر خانه د دې کور دیوالونو نه م اواز راځي چې بدماشي پرېږده او خدای ته مخ کړه. بس ښځې بس زه په خپلو پښو پېمانه راځه بچې ته خپل فرض پوره کړه راځه. ودرېږه بابا تا خو ټوپک کېښو او بدماشي دې پرېښوه خو زه بدماشي نه پرېږدم. نه بچی نه ما ته دا احساس وشو دا چې څه مونږ کوو دا ټول څه غلط دي. ته به په غلطه یې بابا خو زه نیم